د بخاری شریف او د مسلم شریف روایت دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی. سرور کونین صلی الله علیه وسلم و فرمایل قسم دی په هغه ذات داغه په قبضه کې زما روح ده. ما اراده وکړه چې زه څو خادمان را جمع کم او هغو ته ووایم چې څو لرګیان جمع کړي د اور د بلیدو دپاره، او بیا حکم وکړمه و هغه خادمانو ته چې کم کسانان د ماخستن د اذان واوري دی ته هېڅ عذر نه دی د هغه باوجود ته دی په خپل کور کې لمونځ وکړي، د مسجد و جماعت ته حاضره نه سي، بیا و هغه خادمان ته حکم وکړم چې تاسې دا خلکو و کور ته اور واچوئ. یو روایت کې دا الفاظ هم راغلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه د هغه خلکو و کورو ته ولاړ سم چې دوی و لمانځه ته حاضرېږي نه، او قسم دی په هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما روح ده، زه هغو کورو ته اور واچوم. بل روایت دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي که چیرې په کورو کې زنان او کشنیان نه وای او ما به خپلو خادمان ته دا حکم کړی وای چې کم کسانان د ماخستن لمانځه ته حاضره نه دي د دوی و کورو ته اور واچوم. دا غرض دا دی چې د لمونځ مکملېدل د لمانځه مکمل ثواب ملاویږي هغه په جماعت سره. د دې څه معلومه سوله چې په جماعت کې شرکت کول دا واجب دی. که چیرې د انسان دپاره هېڅ عذر نه وي دی بغیر عذر د سهار لمونځ وکړي. او بل د سهار لمونځ په باره کې ډېر سخت وعید راغلی دی. عزتمندو افسوس نن سبا دا عادت ګرځېدلی دی چې خلک د ماخستن د لمانځه بعد بانډارونه کوي، ګپې کوي، بعضې په کم پیسک اخته او خصوصا نن سبا موبایل باندې اکثره نوجوانان اخته وي، د شپې درې تر 2 بجو په موبایل اخته وي او بیا د سهار لمونځ د ده څخه پاته وي. عزتمندو دا ډېره سخته ګناه لري چې انسان روغ وي، صحتمند وي او ځوان وي، د هغه باوجود دی د سهار لمونځ نه وکړي، قضا کړي، او بیا د ماخستن لمونځ دی نه وکړي یا وکړي کور یې وکړي.